الله وبركاته. زين مولانا عطا الرحمن منګه د نهم کلاس مطالعه قرآن حکیم کورس شروع کړی و چې دا د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ د طرفه دا په کورس کې لازمي شوی دی. منګه سوره انبیاء به نن وایو، د هغې ترجمه او تفسیر به کوو. که چېرې تاسو زموږ په دې چینل باندې نه وي دا سبسکرایب کړئ او دارنګې د بیل آیکن بټن ووهئ چې زموږ دا ویډیو تاسو ته په وخت باندې را رسیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دا سوره انبیاء دی، مکی سورت دی. مکی سورتونه هغې ته ویلی شي چې کوم د هجرت نه وړاندې نازل شوي دي، اگر که په حدودو د مدینې کې ولې نه دي خو هغې ته مکی سورتونه وایي. او عام طور مکی سورتونو کې هغه د الله پاک وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او ورځ د آخرت دا په دلایلو عقلیه او نقلیه سره ثابتېږي. نو دا مکی صورت دی. او چې کله سردارانو د قریشو د نبی علیه الصلاة والسلام پسې خنداګانې کولې، ټوکې کولې او نبی علیه الصلاة والسلام په دعوت پسې خندا کوله، نو دې دوران کې دا سورت انبیاء نازل شوی دی. او حدیث مبارک کی راځي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې سوره بنی اسرائیل، سوره کهف، سوره مریم، سوره طه او سوره انبیاء دا زما پخوانی او قیمتي مال دی، دې به زه حفاظت کوم او دا به زه بار بار ویم. دې صورت کې د نافرمانانو خلکو چې کوم نافرمانی دی الله پاک دای خراب انجام باندې الله دا نافرمانه خبردار کړي دي. ګورئ چې څنګه دغه خلک نافرمانه و الله د مخ د ځمکې نه لرې کړل. نو ګورئ تاسو خپل خیال کوئ. د دې صورتو په ابتدایي 47 آیاتونو کې ایمانیات ثلاثه ذکر کیږي. څنګه چې تاسو ته وویل، یو توحید د الله دی، رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام دی چې دا برحق پیغمبر دی، او بل آخرت بیان دی. قریب شوی دی، قیامت نږدې دی، نږدې دی قیامت، انسانانو ته نږدې راغلی دی. دارنګې قرآن حکیم کې په قرآن حکیم باندې او دارنګې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیغمبرۍ او په رسالت باندې چې کوم مشرکانو کوم اعتراضات کړي دي د هغې جوابونه په دې کې دي. د الله وحدانیت دلایل دي پکې. دارنګې د اوو انبیاء علیهم السلام هغه ذکر په دې کې دی، د حضرت مریم ذکر دی پکې، او بیا صورت اخره کې د آخرت ذکر دی، د قیامت مختلف احوال پکې ذکر دي. او دارنګه څوک صدق دل سره او په اخلاص سره ایمان راوړي نو هغه لپاره د کامیابی ذکر دی. او دارنګه هغوی به چې کوم د آخرت کې کامیاب به ومي او یروي او خفګان به پې نه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، نزدې شوی خلکو ته حساب د دوی، وهم فی غفلت، دوی دی غفلت کې، معرضون اعراض کوونکي دی غفلت کې، حالان کې قیامت ورته نزدې شوی دی. یا خدا د دې امت چونکې آخري امت دی، دا نورو امتونو نه دا آخر کې راغلی دی، نو دې وجې نه قیامت را نزدې شو. او یاره دې نه مراد دا دی چې ګوره هر انسان چې کله مړ شي به زمانې قیامت راغی، به دی به قبر کې د خپل اعمالو حساب، سو اعمالو حساب به دی ورکوي، د سو سوالونو تپوسونه به د نه کېږي او دی به د هغې جواب ورکوي.
کنه یک عمل کړي خو جوابونه به ورکړي او کني کړي جواب نشي ورکولی. ما یأتیهم من ذکر من ربهم نرازی دوی ته یو نصیحت من ربهم له طرفه د رب د دوی نه محدث نوی الا استمعوه مگر دوی واوري هغې لره وهم یلعبون او دوی لوبې کوي هغې پسې صرف واوري او خپلو لوبو کې مشغوله. لاهیتا قلوبهم غافل دي زړونه د دوی ان کے دل غافل ہوتے ہیں. واسروا النجوى الذين ظلموا دوی یو بل سره پټه پټه مشوره وکړه مشرکانو او پټه مشوره وکړله الذين خلق ظلموا چې ظالمان دي. هل هذا چې نه دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر انسان دی په مثل ستاسو باندې. دا زمونږ په شان یو انسان دی. دې ټولو انسانانو کې صرف دی غوره کوي پیغمبر راولېږه. افتأتون السحر آیا تاسو راځئ جادو ته. نبی علیہ السلام هغه ته به جادوګر ویل او چې کوم د الله کتاب دی ابل دا جادو دی دا یې ځانه جوړ کړی دی او دې کې اثر دی جادو په وجه باندې. افتأتون السحر آیا راځئ تاسو جادو ته وانتم تبصرون او تاسو وینئ. نبی علیہ السلام لرا یا تبصرون په معنا د عقلمند تاسو ښه عقلمند دی مې بیا هم تاسو جادو پسې کېږئ. قال د الله له طرفه حکم دی نبی علیہ السلام ته جواب ورکړه ویلی دي چې کوم دی رب ستا رب زما چې کوم دی قال ربي ورته وایي چې رب زما یعلم پوهېږي القول په وینا باندې. قال ربي يعلم القول ورته وایي چې رب زما پوهېږي په وینا باندې فی السماء که اسمان کې والارض په ځمکو کې د الله نه خو سپټ نه دي. که څوک اسمان کې خبرې کوي نو هم الله پوهېږي په هغې که څوک په ځمکو کوي هم پې الله پوهه دی. وهو السمیع العلیم الله اوریدونکی ذات دی او پوهه ذات دی. بل قالوا اضغاث احلام قرآن باندې اعتراض کوي مشرکان چې دا خو ګوره هغه پریشانه کوونکي او دارنګې خیال والا خوبونه دي دا قرآن. بل قالوا اضغاث احلام بلکې دوی ویل مشرکان ویل دا قرآن مجید دا یرونکي خوبونه دي پریشان خواب ہیں. قرآن دا اضغاث احلام دا چې کوم دی ګډ وډ خوبونه دي بېهوده خوبونه دي. اضغاث احلام بل افتراه بیویل نه دی جوړ کړی د ځان نه بل افتراه بلکې دی جوړ کړی د ځان نه بل هو شاعر نه وایي دا شاعر دی. نو دوی په خپل اعتراض باندې کله به ورته جادو ویل کله ورته الله شاعر دی کله وایي د ځان نه جوړ کړی دی کله وایي داسې خوبونه دي غلط. بل هو شاعر بلکې دا نبی علیہ السلام شاعر دی. فلیأتنا بآیت پس راوړي دي موږ ته یو نشانه کما ارسل الاولون لکه څرنګه چې رالیږلي شوي مخکني مخکنو پیغمبرانو ته چې الله پاک کوم معجزات ورکړي وو داسې د نبی علیہ السلام پیش کړي موږ به ایمان راوړو. نو ګوره فل یأتنا بآیت موږ ته یې راوړي یو نشانه چې کوم موږ غواړو. لکه دوی به ویل چې قرآن په یو ځل ولې نه نازلېږي لکه څنګه تورات او انجیل نازل شوی دی. دارنګې دا احد غر دا رسروکوي کې ولې نه نبي علیہ السلام دپاره لکه څرنګه قوم صالح علیہ السلام د صالح علیہ السلام نه اوښه وغوښتله د لسو میاشتو بلار به د ګټې نه پیدا شول. داسې دي نبي علیہ السلام وکړي څه مونږ غواړو حق شانې دی راوړي. نو الله جل شانه ګوره جواب کړی دی ما آمنت قبلهم ایمان نه وروړی د دې نه وړاندې من قریة اهل د یو کلي اهلکناها چې موږ هلاک کړه هغې لره افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي. هغې ته هغه کتابونه میلو شو په یو ځل باندې هغې غوښتل او ورته میلو شو. صالح علیه السلام قوم اوښه غوښتله او ورته میلو شوله. نو هغې کوم داسې ایمان راوړه چې دوی به ایمان راوړي. هغې خو ایمان رانوړو نو هغې بدو عملو په وجه باندې الله هلاک کړل. او دا الله جل شانه یو دأب او یو طریقه یو عادت دی
چې کله یو قوم په خپله باندې د پیغمبر نه معجزه وغواړي چې الله پاک د دې پیغمبر ته دا ورکي، نو موږ به ایمان وروړو چې الله هغه پیغمبر ته ورکړي دي، بیا دې قوم نه مني، بیا الله هلاک کړي دي. نو ولې ځان هلاکت باندې ځان هلاکوي د الله جل جلاله په عذاب باندې. وما ارسلنا قبلک، او موږ نه دی لېږلي وړاندې ستانه الا رجالا مگر سړو لره. موږ پیغمبران لېږلي، سړي هم لېږلي دي. نوحي الیهم، موږ وحی کوو هغوی ته فاسألو اهل الذکر، تاسو تپوس وکئ د اهل ذکر نه. اهل ذکر نه مراد اهل علم دي، د دې نه تپوس وکئ ان کنتم لا تعلمون، که چېرې تاسو نه پوهېږئ. اهل علمونه د اهل ذکر نه تپوس وکئ چې هغوی درته بیان وکړي. وما جعلناهم جسدا، او موږ نه یو ګرځولی یو بدن لره لا یأکلون الطعام، چې هغوی خوراک نه کوي. وما کانوا خالدین، او موږ نه دی ګرځولی یو بدن چې هغوی همیشه په دنیا کې پاتې کېږي. داسې خو نه ده چې الله جل شانه په خپله یو پیغمبر داسې نه لېږلی چې هغه په دنیا کې همیشه پاتې شي، او دارنګې هغوی خوراکونه نه کوي. لکه دوی به ویل چې دا څنګه پیغمبر دی، مشرکانو به اعتراض کوي چې دا خو بازارونو کې ګرځي او دارنګه دی خوراکونه کوي. نو داسې ماته یو پیغمبر راوښیه چې هغوی خوراک نه دی کړی او یا په دنیا کې همیشه پاتې شوي. وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، او موږ نه دی ګرځولی یو بدن لره چې هغوی خوراک نه کوي. وما کانوا خالدین، او نه دی یو کس چې هغه همیشه پاتې شوی. ثم صدقناهم الوعد، بیا موږ رښتینې کړله وعدې لره پیغمبرانو سره. پیغمبرانو سره موږ وعده کړې وه که دا قوم نه مني نو موږ به یې هلاکوو، نو هلاک هم کړل. فانجیناهم، موږ نجات ورکړو دوی ته، دې انبیاو ته نجات ورکړو. ومن نشاء، او هغه چا ته نجات ورکړو چې موږ غوښتل، هغوی ته نجات ورکړو چې کوم پیغمبران هغوی دعوت وچلو، هغه کوم متبعینو، نو الله پاک انبیاء علیهم السلام او د هغوی متبعینو ته نجات ورکړو. او چې کوم مشرکانو، کوم زیاتي کوونکي او ظلم کوونکي ایمان یې نه راوړو، هغه مو هلاک کړي دي. واهلکنا المسرفین، او موږ هلاک کړل زیاتي کوونکو لره. لقد انزلنا الیکم، په تحقیق سره موږ نازل کړی تاسو ته کتابا کتاب، فیه ذکرکم، دې کې نصیحت دی تاسو لپاره. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو پوهېږئ نه؟ تاسو پوهېږئ نه؟ تاسو کې چې کوم دی عقل او څه تمیز نشته دی چې تاسو بیا هم په دې نه پوهېږئ. وکم قسمنا من قریة کانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرین، څومره موږ هلاک کړي دي دا اهل دا کلي، کلي هم هلاک کړي دي، اهل هغې کې چې کوم اوسېدونکي دي دا کلو سره موږ هلاک کړي دي. څومره موږ هلاک کړي دي، ډېر مو هلاک کړي. کم په معنا دلته ډېرو سره، ډېر مو هلاک کړي دي هغه اهل کلو نه. کانت ظالمتن، چې ودوی ظلم کوونکي، اهل ظلم کوونکي، کلي خو ظلم نه کوي، اوسېدونکي ظلم کوي. وانشأنا بعدها، او موږ پیدا کړو پس د دې نه قوما آخرین، نور قومونو لره. فلما احسوا، کله چې دوی ولیدل بأسنا زموږ عذاب، دې ته به احساس وشو چې د الله عذاب راځي. فلما احسوا، کله چې دوی به محسوس کړله بأسنا زموږ عذاب لره، اذا هم منها یرکضون، ناګهانه دوی به د هغې نه منډې والې، دوی به تښتېدل چې د الله پاک د عذاب نه موږ یو طرف ته شو، په سایډ باندې شو. خو د الله د عذاب چې کله راشي د هغې بیا د هغې د تښتېدلو تدبیر نه کېږي. لا ترکضو، تاسو تېښته مه کوئ. ورجعو، واپس شئ الی ما اترفتم فیه، هغه څه ته چې تاسو به پکې مس شوي وئ، ستاسو په هغې کې مس شوي وئ، عیش پرست شوي وئ، هغه څیزونو ته واپس شئ که نه، چې تاسو ویل چې داسې ډوک بوک دي، دا دروغ دي، دا پیغمبر نه دی، جادوګر دی، شاعر دی. چې کوم څیز نه پیغمبر یېرولی د عذاب نه، نو هغه چې راباندې راغی اوس تښتئ.
نو خپل عیش و عشرت کې اوس ورشي که نه، اوس د دې کلي نه ولې تښتې، دې ځای نه ولې تښتې. ومساکنکم او تاسو واپس شئ خپلو کورونو ته لعلکم تسألون، دې لپاره چې تاسو نه تپوس وشي چې تاسو اوس تېښته ولې کوئ. قالو دوی به وایي یا ویلنا انا کنا ظالمین، ای هلاکت د موږ دپاره، یقینا یې موږ ظالمان. فما زالت تلک دعواهم، همیشه به یې داسې دعوه د دوی، اواز د دوی به دی چې موږ خو ظالمان یې، موږ ته مهلت راکوئ. حتی تر دې پورې جعلناه چې موږ وګرځو دوی لره حصیدا لو کړی شوي، خامدین یخ، دا لو شو او یا چې یو څیز باندې اور ولګېږي او هغې باندې اوبه سره واچوي هغه سوځېدلی خو هغه بس مړ شي یخ پاتې شو. دقه شان موږ دا مشرکانو سره دا شان سزا ورته ورکړله. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، موږ نه دی پیدا کړی اسمان او ځمکو لره او چې که په منځ د دې دواړو کې دي لاعبین لوبې کوونکي، دا موږ عبث نه دی پیدا کړي، د دې یو حکمت دی چې هغې سره الله جل شانه پیژندلی شي. لو ارادنا ان نتخذ لهوا، که چېرې موږ اراده کولې چې موږ نیولې لهوا بیهوده کار، بیهوده کار هغې ته ویلی شي چې د هغې څه مقصد وغیره نه وي، هېڅ مقصد نه وي او ته یو کار کې دا لهوه دی. او لهوه په معنا د یو معنا د ښځې سره، لکه عیسیانو به ویل چې حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله پاک زوی دی، دارنګې یهودو ویل چې حضرت عزیر علیه السلام دی، مشرکانو ویل چې فرشتې د الله لوریانې دي. نو دا لوریانې او دا زامن دا پیدا کېږي د ښځې نه او د خاوند نه. نو که چېرې موږ اراده لرلی چې موږ ښځه کولې لاتخذناه من لدنا، نو موږ به یقینا دا ښځه به پیدا کول د خپل طرفه. نو څنګه اختیار چې د الله وي نو دقه شان اختیار به نعوذ بالله د هغه د ښځې وي. نو بس دا خو بیا چې کوم دی د په ځمکه کې به فساد وي. خاوند به ویل چې زه دا انسان مړ کوم، ښځې به ویل چې نه به یې مړ کې، د ده دونه نیټه مقرر ده، د خدا بچي پاتې کېږي پلان کې چلی. لو کان فیهما، وروسته آیات کې راځي که چېرې پرې ځمکو او اسمانونو کې بل اله او معبود وي بیا به دا نظام درهم برهم وي. نو موږ به نیولی خپل ځان نه ان کنا فاعلین، که چېرې موږ دا کار کولی. بل نقذف بالحق، بلکې موږ اولو په حق باندې علی الباطل، باطل پې اولو. فیدمغه، پس دا وچکوي هغې لره، هغه باطل ختم کی مکمل. موږ وایي سر یې ولې چغني کړو نو مکمل یې مړ کړو. فاذا هو زاهق، پس ناګهان هغه ختم وي، زاهق میټاو شي بالکل ختم. ولکم الویل، او تاسو لپاره هلاکت دی مما د هغې څه نه تصفون چې تاسو یې بیانوئ. وله من فی السماوات والارض، دی الله لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکو کې دي. ومن عنده، او هغه مخلوق چې هغه فرشتې ورته موږ وایو. ومن عنده، هغه مخلوق چې الله سره دی چې کومې فرشتې دي. لا یستکبرون عن عبادته، تکبر نه کوي د عبادت د الله نه. ولا یستسخرون، او نه ستړي کېږي، شپه ورځ د الله په عبادت کې مشغول. یسبحون اللیل والنهار، تسبیح وایي د شپې او د ورځې. لا یفترون، سستی نه کوي په دې کې. الله فاکر.